د دې ځای اوسېدونکي یم د دې ګړۍ او دا چې کوم دی دې ځای کې ډېر بورالات دي لارې چې کوم دی دا وګورئ چې دا لاره ده زموږ چې پیدا شوي یم دا لاره ده چې دا چې کوم دی دې باندې ډېر خلک تېرېږي تېرېږي همداسې بس څوک یې غم نه کوي او بل چې کوم ده دغه ده لارې کې چې کوم دی چې کړي باران چې شي خټي پکې موږ پکې همداسې نه شو ګرځېدلی بیا چې باران چې بیا تا ته پکې تکلیف شته او که دومره دومره خټي داسې دومره ګرځېدی هم نه شي پکې نه پکې ځي راځي داسې پکې هر یو سړی ځي پکې او بل د دې ځای چې هغه خراب دی روټین دی سکول نشته نږدې او هغه 2 کیلومتر دی ماشومان دي هغه سکول ته ځي هغه خوا دی بل کلي کې هغه ځي هغه ځای زه سماجي کارکون صابر خان او د دې علاقې د یو مشر په شخصیت باندې د یو مشر په دغه باندې دا علاقه او د دې علاقې یو مشر یم او مسله دا ده چې د مونږ د دې لارې ډېر زیات تکلیف ده دا کلی 174 کې آباد شوی دی جي او 1974 نه واله تر نن تاریخه پورې یو حکومت هم دې لار باندې کار نه ده کړی بالکل نه شینګل اچولې هېڅ هم نه دي کړي نو مهرباني وکړئ دا مهرباني دې مونږ سره وکړي چې د مونږ د دې لارې څه ناڅه د مونږ د دې لارې او د مونږ د دې علاقې چې څه دغه کېږي نو چې دا راته وکړي دا لاره مونږ ته جوړه مهرباني دې وکړي مهرباني دې مونږ سره د همدردي وکړي یو انسانیت دا وګوره دا معذوره پتلی نشي په دې لار نشي تللی او چې اوس د باران کله وشي نو بیا خو دا خلک نه تللی په دا معذوره نو مهرباني وکړو د خدای خاطر وکړي چې یاره مونږ ته د دا لار MPA MNA چې کوم دي د دې علاقې نو د دی نه د مونږ خواست دی چې یاره مونږ ته دا لاره د دې لارې غور وکړي او د دې لارې مسله مونږ ته حل کړي بل مسله د مونږ د سکول د ماشومانو دې کې 250 کورونه آبادي ده 250 په دې هغه باندې او روکې مې اوس هم بجلی نشته او نه اوبه شته په جومات کې چې خلک دا اوس جومات ته ځي د مونږ دپاره اوبه نشته نو مهرباني ده کې د بجلی لوډ شیډینګ بیالي او بل مسله د مونږ د سکول ده د مونږ د سکول د دې علاقې چې څومره ماشومان دي 2 کیلومتره لرې ځي هلته سبقونه وای ځمکه مونږ ورکو هر څه ورکو خو چې مونږ ته یو سکول پکې جوړ کړی شي د دې ماشومانو دپاره مطلب دومره شي چې یو د مونږ دغه مستقبل جوړ شي مونږ هم د دې خاورې بچي یو هم د دې علاقې یو هم د دې خاورې هم دې ځای کې پیدا شي او د دې ځای اوسېدونکي یو دا جایدادونه دي ځمکې دي خو مسله دا ده پکې چې نه څه ناڅه دا MPA MNA چې کوم دي دی ته مونږ خواست کوو د خدای خاطر وکړه چې مونږ سره همدردي وکړي د دې لارې په باره کې او د دې سکول په باره کې چې د مونږ سره څه ناڅه همدردي کوي لفټ وکړي او چې مطلب دا د مونږ دا څه تکلیفونه پر حد باندې شي دا مهرباني دې وکړي چې کوم MPA او کوم MNA وي دې خلکو ته دې موټرسایکل ته وګوره چې دا کم را روان دي او کم تکلیفونه دي دې خلکو ته همدا د دې لارې او د دې مصیبتونو نه یې مونږ ته شینګل پې واچولو او نه یې مونږ ته دا لار جوړه کړه نو مهرباني دې وکړي چې دا د مونږ سره دا MPA او MNA مونږ سره همدردي وکړي 1 کیلومتر لار ده 1 کیلومتر او دا نشي کولی څومره حکومتونه 1974 نه واله تر نن تاریخه پورې 2020 او مونږ ته یو چون خاوره نه ده پې اچولې نه شګه پې اچولې او نه شینګل هېڅ هم نه دي ولې مونږ د دې حق نه لرو د دې مستقبل نه یو مونږ انسانان نه یو څه ناڅه دي د مونږ سره دا همدردي وکړي د خدای خاطر دې وکړي دا حکومت خو د انصاف حکومت ته مونږ د دی نه انصاف غواړو چې دا څنګه انصاف دی مهرباني وکړی شي چې په دې باندې دې لږ غور وکړی شي خلکو ته 2 کورونو ته یو کور ته لار 1 کیلومتر پخېږي نیم کیلومتر او دا چې کوم د 200 کوره دي او دی چې د مړی ژوندی د جنازې کم ټیمي یا د بیمار کم ټیمي دې ته څومره تکلیف ته په دې لاره کې دا تاسو صحیح که تاسو وکتله دا چې بیمار دې ځای نه ځي دا څومره تکلیف ته یار دا ځای ده وګوره 1 کیلومتر لار ده او دا 1 کیلومتر نه کېږي نو مهرباني وکړی شي یاره د مونږ سره دې په دې کې همدردي وکړی شي د خدای